کوم سړی چې مومن وي هغه ایمان محفوظ کړي او د خپل ژوند کې کوشش کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع حتی الوسع د ځان بچ کړي د معصیات او ګناهونو نه د نفس په خواهشاتو پسې نه ځي او د په خپل ژوند کې د الله جل شانه سره تعلق مضبوط جوړ کړي د دعا په شکل کې د نوافلو په شکل کې د ذکر او اذکار په شکل کې د جړا فریاد په شکل کې د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت د هغې شریعت او د هغې طریقې اختیار کړي دی به په خپل بصیرت سره بیا پیژني د ده په زړه کې به الله جل شانه داسې رڼا واچوي چې بیا به دته پته لګي چې دا خیر دی او دا شر دی